حقیقت کې دا دی چې موږ ډېر مسلمانان یو. موږ د فوج نه یېرېږو، د بل چا سیول انتظامیه که هر څومره کوشش کوي موږ د هغو سره تعاون نه دی کړی او نه کوو. زه ورته یم چې د خپل صحت د هېڅ چا نه مه یېرېږئ، د رب نه ویریږئ او د دې بیمارۍ احتیاط وکړئ. د کرونا وبا په تیزۍ سره د خورېدو په وجه باندې د پاک فوج ضمني انتظامیې او د پولیس مشترکه اپریشن د نن نه شروع شوی دی. تاسو ته د یاد دی چې بغیر ماسکه په راتلو به انتهایي پابندي، د کور نه د راوتو سره به ماسک استعمال ضروري، د 6 بجو نه بعد به په مکمله توګه باندې کاروبار بندي، میډیکل سټور، تنور او پټرول پمپ نه علاوه به ټول دوکانونه بندېږي. 6 بجو نه بعد به په مکمله توګه باندې په دوکانونو کولاوېدو پابندي، بغیر ماسک نه چې څوک هم ولیدی شو د هغه کس خلاف به قانوني کارروایي په عمل کې راوستی کېږي. د کرونا وبا په تیزۍ سره د خورېدو په وجه باندې د پاک فوج ضمني انتظامیې او د پولیس مشترکه اپریشن د نن نه شروع شوی دی. تاسو ته د یاد دی چې بغیر ماسک نه د کور نه په راتګ به انتهایي پابندي او د هغه خلکو خلاف به قانوني کارروایي په عمل کې راوستی کېږي. 6 بجو نه بعد به په مکمله توګه باندې بازار بندي، پټرول پمپ، تنور هوټل او میډیکل سټور نه علاوه به ټول دوکانونه بندي. بغیر ماسک نه د کور نه په راتلو انتهایي پابندي ده. د هغه خلکو خلاف به قانوني کارروایي په عمل کې راوستی کېږي. ټول دوکانونه به د 6 بجو نه بعد بندي، ما سوا د میډیکل سټور، هوټل، تندور او پټرول پمپ نه. जी बिल्कुल हैदर जान ډیر مننه. تاسو څنګه پته را چې د کووډ 19 د 3rd ویو چې کوم ډیر زیات خطرناک دی او ډیر قیمتي جانونه چې دې زموږ نه واخیستلو، نو موږ له پکار دی چې د احتیاط وکړو، ماسک ولګوو، د ګڼې والزي ته د تلو نه پرهیز وکړو. په دغه کې ګورنمنټ چې کوم نوټیفیکیشن کړی دی هغه آرمي، پولیس او انتظامیه چې کوم ده هغوی به اویرنس سیشن به کوي، کوم چې SOPs امپلیمنټیشن د هغوی کې به یو بل سره دغه کوي. څرنګه چې تاسو ګورئ نن موږ د پولیس والا، خواځخیلې، د آرمي او د تحصیل اډمنسټریشن موږ وروتو، یو اویرنس واک هم وکړو، ماسک هم ډسټریبیوټ کړو چې په خلکو کې دا اویرنس راشي چې دې پیرې دا کووډ چې کوم دی ډېر زیات خطرناک دی. کوم چې سټارټ کې وو هغه دومره نه، خو دا 3rd ویو چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی. نو چې کوم د دې د بچ کېدو یو واحد حل دا دی چې موږ د رش والا ځګل نه نځو. کوم چې بازار دپاره نوي SOPs راغلي د هغه 6 بجې نه پس کلوزر دی، سوای د اسنشل کوم چې فوډ آیټمز دي د هغې نه علاوه نو ټول بازار به بند دي. او د جمعې هفتې تاسو ته پته ده چې هغې په روټین کې را روان د جمعې هفتې باندې لاکډاون وي زموږ دلته. نو انشاءالله د خیره سره زموږ اولنۍ پرایورټي دا ده چې کوم SOPs باندې عمل درآمد وکړو د خلکو باندې او دا میسج ورکړو ټول پاکستان کې دا یو میسج خو شي چې یاره د کووډ نه د ځان خلاصېدو سره به یو د احتیاط دی. اورې څرنګه چې تاسو نن ولید SHO صاحب دا زموږ پولیس والا چې کوم ګاډي و دا موږ تقریبا ستاسو په مخ کې زیاتره کسان اوچت کړو، تاڼې ته ملګي هغې باندې FIR وکړي. هغې کې کوم SOP چې 144 لګېدلی زموږ دلته D صاحب لګولی دی چې ماسک په نه دا کېدو باندې هغې باندې جرمانه ده، فاین دی. نو انشاءالله په خلکو کې دا اویرنس روان دی. تاسو په خپله به کتلي چې ګنټه مخکې د ماسک هغه ریشو کمه اوس ته وګورئ، ارد ګرد وګورئ، تقریبا د ټولو سره ماسک لګولی، ټول به لګولی. او 6 بجې زموږ سټریکټ دغه ده 6 بجې بازار بندېږي انشاءالله خیر سره. مهرباني حیدرعلی جان صاحب څنګه خو AIC صاحب تاسو ته پوره تفصیلي خبرې وکړې او د آرمي زموږ سره یو ځای کم جاینټ کم اویرنس لپاره چې کوم موږ واک وکړو، نو ویلی هم نشم د بدقسمتۍ نه زموږ خلکو کې هغه دغه نشته کوم چې د مقامي انتظامیې سره کم یو رویه ده زموږ د خلکو یا د هغې سره څومره په هغه د اخلاق وغه دغه دی. نو آرمي خو تاسو ته په دې تېر وخت کې هم پته ده چې په کوم ځای کې آرمي انوالو شوی ده، نه د هغې خلکو زیات دغه کړی دی او چونکې د هغې دغه لږ داسې سټریکټ دي کم حکمونه چې نه هغې باندې هغه من و ان عمل کوي، چونکې زموږ خو لوکیلیټي هغه بیس دی څه نه څه دغه پکې موږ کوو ګنجایش کوو. نو دې په وجه زه دا ډېره خوشاین ګڼم د آرمي دا یو ځای کېدل زموږ سره، په دې سره په خلکو کې لږ دغه پیدا شي او انشاءالله کوم چې دا وبا ده دغه په تیزۍ سره روان دی، نه د دې نه به موږ کوشش کوو چې ممکنه حده پورې موږ خپل بچاو کړو. ډېر زبردست اقدام دی. بل دا چې د کرونا نن سبا حالات ډېر په تیزۍ سره روان دي او په ملک کې د اکسیجن شارټیج روان دی. نو آرمي هم د دې ملک یو اداره ده او دا زموږ نه جدا نه ده. که آرمي هم زموږ سره وي، پولیس وي، زموږ لوکل انتظامیه، نو زه به د خلکو ته ووایم چې یاره که موږ خو حقیقت کې دا دی چې موږ ډېر مسلمانان یو. موږ د فوج نه یېرېږو، د بل چا سیول انتظامیه که هر څومره کوشش کوي موږ د هغو سره تعاون نه دی کړی او نه کوو. زه ورته یم چې د خپل صحت د هېڅ چا نه مه یېرېږئ، د رب نه ویریږئ او د دې بیمارۍ احتیاط وکړئ. مهرباني وکړئ، ماسک واچوئ، د SOPs پاسداري وکړئ.
او تاسو دا کم د 6 بجې نه چې اوس په خو باندې بازار بندي کې د 6 بجو نه مکمل بازار به بندي د سهار پورې او دغه نه په خو باندې هفته اتوار زموږ لاک ډاون د مهرباني وکړي د خپل عزت هم خیال وساتئ او د خپل سیاست هم خیال وساتئ ګوره د حکومت موږ په پاکستان کې اوسېږو از پاکستاني د پاکستان هر حکم منل چې دی دا په ما فرض دي چې زه نه منم زه باغي ما نو چې کم سړی دا نه مني دی مطلب دا چې دی باغي دی د حکومت پاکستان اډر به موږ منو خو موږ سره به هم ګزاره کوي دا د چې لکه موږ هم غریبانان یو